بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قرآن پاک کې الله جل شانه فرمایي چې اے د ایمان ولاو تاسو د خپل د زود خبر خله یعنی خپل زون سته یا زون فکر کې د خپل زون د ټیکولو په فکر کې ولګيږي کچې ته تاسو په هدایت باندې روغللې نو کوم خلک گمراه دي او گمراه طرف ته روان دي دی هغه گمراهي تاسو ته هیڅ نقصان نشي درسولا کچې ته تاسو د خپل زون د اصلاح فکر کې ولګیدلې او یو روایت کې راځي چې کله دا آیات نازل شولو نو صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړو چې دا آیات هم ته دا خي سبس انسان ته خپل زون فکر کول پکور دي او د بل چو په فکر کې وته نه دی لګیدل پکور قبل سړای په غلطي لارې باندې روان وي نه روان د وسی هغه ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه دی کول پکور هغه ته تبلیغ نه دی کول پکور الانکه بل آیات کې خدا حکم راغلی چې تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او نور خلکو ته د نیکه دعوت ورکې او تاسو ته تبلیغ کول پکور دي اوس هغه آیات نه عامل میږي دي آیات نه د عامل میږي دغه آیاتونو په تطبیق خپل مانس کې څنګه کوي نو په جواب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو هغه آیاتونه په خپل ځای باندې اردوړ ټیک دي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول پکور دي دعوت او تبلیغ کول پکور دي خوا زمانہ په دسي رسي ساغي زمانه کې به اغوا کې به انسان باندې صرف د خپل د زون اصلاح کول پکور وي اغاز زمانہ به د زمانوي ځای کې به څلور علامتونه ورکی یعنی انسان د خپل زون سره د بل فکر هم کول پکور دي خو د زمانہ روانه اڅ کې به انسان صرف به د زون فکر کوي بل چو فکر کول ته نه پکور زون ټیکول پکور دي هغه علامتونه دي څلور غټ علامتونه دي دا علامتونه څه کله څلور ظاهر شي به دی وخت کې انسان ته د خپل زون فکر کول پکور دي بل چو فکر نه زون ستل پکور دي ته یعنی خپل زون اصلاح د کوي اولنې علامت دا غیا سپدي زمانه کې به انسان د خپل د مول محبت او د مول جذبه په سی ولګيږي او خپل جذبه به د بخل په اطاعت کې ولګوي بخیل به جوړ شي نه بس یې مول زیات وا مول محبت او دغه جذبه په سی ولګيږي مول غټلو او د مول طلب کولو په سبي بيګي پندي سوچ کې به بس دو په ځین باندې بیندغه غام سور وي بس ته څنګه وي چې پیسې زیات راشي دولت زیات راشي همو دنیا ټیک شي او هر کور کې به دی مول او دولت بس اندغه به محبت پزړه کی یو علامت داغه ده دویم علامت داغه چې کله خلک هر وخت خواهشات نفسانیه کې ولګيږي څو ګوري بس خپل خواهش پر کول په سوچ کې لګاوي او دا نه ګوري چې دا حلال ده که حرام ده دا جنت لار لوړه ده او کنه د لوړه جهنم لار ده دی بني لار زکیږي او کنه زکیږي دا ټول شن مونږ په ویری بس خپل خواهشات بس په ترته نه لګیدلې سیمو خواهشات پر راشدات ویم علامت ته او دریم علامت دا چې کله خلق دنیا ته د اخرت باندې ترجیح ورکي یعنی اخرت ونه بالکل په ویر وی څه فکر هم نستی او د دنیا دوره زیات فکر کوي څه کسړای بار بار پويږي کنه خدي د سره اخرت بالکل یدیږي نه سچې د وارزي مړدنی ولیو قبر ته موسو الله تعالی په مخ کې به پیشي دا ټول خبرې باوجود دي چې په یوي هغه به جواب کې بیا د تندای چې زمانہ د څه وکړو اخی دی دنیا کې خبر څه کوي کنه څه کول خو پکور دي کنه دی دنیا هم فکر کول پکور دي کنه گویا کې اټول نصیحتونو او دی وعظ کولو باوجود به دا سړی د ټولي خبري هوا کې د سوي سلوړلې غیګ بسارو باندې خبره څه غیګ ویزا بور باندې بالکل اړپینا او څلورم علامت دا چې انسان به د خپل رای باندې ګمن کوي چې د مو رای ټیک تا او دویم اوریدلو ته بالکل دو تیار نه بل سړي هر انسان به خپل موقف اختیاري په دې کې به د څه ډوب وي څه دوی چې د څه زین دا ټیک تا د بل سړی د څه دا غلط تا لکه نن سبا موږ ته د منظر ګورو هر یو انسان دین په معاملې کې خپل وارای ځون ته متعینه کړی دا څنګه په نسبت کوم شی حلال ده کوم شی حرام ده څه جایز ده څه ناجایز ده حالانکه ټول عمر به ایوا ورسي نه د قرآن تعلیم ته دي ټیمیر کړی نه به احادیث ته ټیمیر کړی نه په قرآن پیږي نه په احادیث باندې پیږي خڅکله دې په مخ کې د شریعت خبري راشي به بده فورن جواب کوي چې مو خل د سیدا د ټیک نه ده خپل رائے به پیش کول شروع کی حالانکه نه به قرآن په تعلیماتو کې نو سینه په احادیث په تعلیماتو کې نو سینه به علماو په محفلونو کې نو سي
ایدی په بری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هر سړی د خپل رائے ګمن شروع کی خپل رائے ته ټیک لاګي بهرحال سبقومي زمانه کې دا څلور علامتونه ظاهر شي یعنی د مول محبت او د اطاعت او خلک خپل خواهشات نفسانیه پسې روان شي دنیا ته ترجیح وي کې په آخرت باندې او هر سړی خپل رائے ټیک غني په دې وخت کې سړی دی بل چو فکر نه ما کوي خپل ځون فکر د کوي عام فکر د پریک دی څه خلک کوم طرف ته روان دي څنګه روان دي زکه څه دا به وافد ناوي کچې ته د عام خلکو په فکر کې ولې کېدلې نو ته په فتنې کې مبتلا شي نو لہذا په دی واکې د قرآن آیات څخه څه تاسو د خپل ځون فکر کې نو شو ګمړی تاسو ځون نشي رسوله نو شو ګمړی تاسو نقصان نشي رسوله هغه مطلب اندغه څکله دا نومره زمانہ روشي بس به دې زمانه کې به تاسو تبلیغ اپری دی دعوت اپری دی خپل ځون په اسلو کې ولګيږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تعلیم متر کړیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد صحابه کرامو زمانہ روغله او خلافت راشده اخیری دور کې ډیر زبردست اختلاف د حضرت علی رضی الله عنه د حضرت معاویه رضی الله عنه په مانځ کې پیښ شو دا تر دې پورې دغه په مانځ کې د جنگ نوبت هم راغله او حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عائشه رضی الله عنها په مانځ کې اختلاف پیدا شو او په دې کې هم د جنگ نوبت راغله د دې اختلاف په ذریعہ سره الله تعالی د صحابه کرامو په زمانه کې موږ انداز سبق یلو روان امت دی پاره د صحابه کرامو د ژوندۍ نه راهنمایي خصل پکور دي او سبقونه زده کول پکور دي ځکه آینده کې تاسو څه قسم توقعات پیښ شولو نو چنانچه په دې زمانه کې د صحابه کرامو او د تابعینو حضرت علی رضی الله عنه زمانہ دا چویل علی رضی الله برحق دا نا هغه د بندي حدیث باندې عمل وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو سوال خو تاسو جماعت د مسلمانانو ولا سدیغه امام موجود وي هغه مضبوط ونی سي نو په دې حدیث باندې عمل کول باندې حضرت علی رضی الله عنه سره بعضی خلکو سات ور کړلو او څنګه د دې وخت امام هم او بعضو دایلو صحابه کرام او تابعین او حضرت معاویه رضی الله عنه برحق دا هغه امام وګڼلو هغه سره سات ور کول شروع کړلو او صحابه کرام یو درام فریق د سیو ته بالکل نه علی رضی الله عنه سره نو معاویه رضی الله عنه سره پاتې نه لګیدل چوک برحق دا چوک باطل دا نه د سیمو کې باندې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حدیث باندې عمل وکړلو سبهتو خپل کورونو کې کینه بار مار وځي نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه بچای دا هغه د لوی درجه صحابي دا او فقيه هم دا په دې زمانه کې هغه خپل کور کې کیناستو یو کاس اندی ته کور درول دوی ته حضرت ته څه کوي ته کور کې نوستي بار د حق او د باطل معرکه شروع ده حضرت علی رضی الله عنه حضرت عمر معاویه رضی الله عنه په مابین کې جنگ شروع ده په کور دای څه پدې کې ته حضرت علی رضی الله عنه سره سات ویر کې هغه په حق باندې او ته بار ویل نه روزي نو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما جواب ورکړو سمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث ورېدل سکله ته باندې د سیمو کاروشي چې مسلمانانو خپل مانځ کې ټکراو وشي او د حق او د باطل پاتې نه لګي په دې وخت کې به ته کور دروازه بند کا او کور کې نه کینا او د کور ټوټ جوړ شه او خپل لیندا او خپل غشي د موت کا کېږي د هتیار وای چوا سکله د حق او د باطل مو ته پاتې نه لګي دی واجب مو هتیار یې خېدي او زه کور کې کینې د الله الله د کوم نو هغه کاسو ته ویلو صداقت غلط کې ځکه چې قرآن پاک دا ارشاد ده قاتلوهم حتى لا تكونوا فتنه تاسو هغه سره ور پر جهاد کوي چې فتنه بکی پوتی نشي څکله فتنه ختم شي هغه وخت پر جهاد کول پکور دي نو په دې وخت کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عجيبه جواب ورکړو ناغه دا جواب ورکړ چې مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او قتال مو کولو تر دې پورې چې فتنه مو ختم کړله او تاسو اوس کې قتال کې فتنه ختم نشوله بلکې فتنه نور هم زیاته شوله رچا شوله دې واجب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد دې عمل کوو زکه کور کې نوسیو نو ادی په باره کې یو محدث یو قول لا ادا غلط څکله دي امن حالات وی ناغه واقع حضرت عمر رضی الله عنه اقتدا کول پکور دي څکله د فتنې حالات وی نو به په دې وخت کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اقتدا کول پکور دي امن حالات اغزو کې عمر رضی الله عنه یعنی د امن په حالات څکله تاسو وګوره عمر رضی الله عنه طرز عمل اختیار کې دی هغه اقتدا وکي هغه طرز عمل تاسو اختیار کې او څکله د فتنې حالات وګوره تاسو به د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څوم طرز عمل دا هغه اختیار کې تور کمان او لندي دا تاسو کې د کورونو کې کینه د فتنې په دغه حالات کې تاسو ازو تر وځه ما الله تعالی د صحابه کرامو په دور کې د اټول منظر متوخلو چې حضرت علی رضی الله عنه په حق باندې هغه سره 4 ور کړلو او چې د معاویه رضی الله عنه سره 7 ور هغه حق باندې غنلو هغه سره 7 ور کړلو
یعنی مغه سره شولو خو ور سره دي څه کچوک چو سره ور سره ولی رضی الله سره یا عبد الله دغه سره معاویه رضی الله سره یو عجيبه منظر په مخ سره دلو عادت حضرت علی رضی الله حضرت معاویه رضی الله ما دوړو کې اگر چې خپل ماس کې یعنی غو قتال شروع خڅکله حضرت علی رضی الله په لخر کې به چوک وفات شو نو معاویه رضی الله په جنازه کې د طرف ته راغلو شریک بشو جنازه کې او که معاویه رضی الله سره کوم کسون وفات شولو نو علی رضی الله په لخر کې ویرلو غزو کې په جنازه کې سره شریک شولو واجه دغه صدا جنگ اصل کې حقیقت کې د نفسانیت په بنیاد باندې نه و بلکې دا جنگ نه دی مول په بری کې نو دی جا په بری کې بلکې دا جنگ دی الله تعالی دی حکم په بری کې یو مطلب حضرت علی رضی الله خستو ناغه خپل عمل کولو او معاویه رضی الله بل عمل خسته او خپل عمل کولو ارځوړ خپل زوی کې د الله حکم تعمیل کې مشغول هدي واجنه د جنگ شروع نو ابو هريره رضی الله څنګه یون کا صحابي هم خپل سبا کېلو نور ته مخېلو او یو قسم ته مولو نو فرمایي سهار وخت هغه دی یعنی او د خیانه په مشغلي کې به مصروف او دغه طرز عمل دا او څنګه دوړو لخرو کې اذوړو لخرو ته ویتللو علي رضی الله ته ویتللو او معاویه رضی الله عنه ته ویتللو علي رضی الله پس به الموز کولو او معاویه رضی الله عنه سره به ټیکاله خورلا چونه ته پوسو کو جبا کور کوي المنزه ته علي رضی الله پس الموز کوي او ټیکاله خوري معاویه رضی الله عنه سره خوري دا ویری ته دسی کوي هغه جواب کړلو څ الموز ازو کې خکېږي نو المنزه ازو ته او ټیکاله دلی کې خاملويږي ټیکاله ته دي څه ترڅ دا صحابه کرامو خپل مانس کې د اختلاف یو طریقه و چې متوسط خیلیا ان دی جنگ په دوران کې ایوی پیری څکل خپل مانس کې د فوجونه مخ شولو یو بل سره خلاف ودرېدلو په دی وخت کې قیصر روم د پیغام راوستل معاویه رضی الله عنه څنګه مخ ورېدلی چې خپل ورور علی رضی الله سره په جنگ کې نو کچې ته د فوج ضرورت زو فوج دروستم ویری څنګه د عثمان رضی الله عنه د قتلونو قصص نه خستلو فیصله کړی دا نه کچې ته غوړي چې قصاص خلی زبوت ته لخر دروستم ابو تو سره د علی رضی الله عنه د خلاف مقابله وکي ناغه فورا چټي ورستول معاویه رضی الله عنه او دې ته ویل چې اے نصرانی بچو کته دا سوچ چې موږ خپل منځ کې اختلاف ده یک په نتیجه کې ته حضرت علی رضی الله عنه مو سره دې طرفه حمله کوي نو یاد وستا حضرت علی رضی الله عنه ته غلط سترګې رونه بسي او کچې د حمله کوشش وکړلو نو ته وګورې چې علي رضی الله سره بلخر کې به زو سره اول ویلو صف نه به اول زره وځه نن مو د صحابه کرامو په څه قسم د زبونونه او استعمالو صحابه کرامو په بعد را دی چوک ابو بکر صدیق رضی الله عنه په زیاړي کوي چوک علي او عثمان رضی الله عنه ما په زیاړي کوي چوک عمر فاروق او معاویه رضی الله عنه په زیاړي کوي نه دا ټول دي مصحابه دي دا ټول معیاري حق دي دا ټول خپل زمانه کې دین دی پر استعمال شوی بی دینه دی پر چوک نه دي استعمال شي نه نفسانی خواهشات دی پر دغه جنگ کړیا نه بچي حاصلولو دی پر جنگ کړیا بلکې دین اسلام چې حکومت مطلب خاصه ده هغه باندې عمل کړه دا او دین دی پر دغه خپل مانځ کې دانو مسلې رغلي د اختلافات رغلي حقیقت کې دغه حالات حکم رغلیو دا امت دی پر رهنمای ایوالیار وس الله جل شون خیلا سکه آینده کې توسته دانو من حالات رغللو لکه حضرت علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه مانځ کې حالات رغلي ستوسه د حق او د سچ پدینه لګي خپل کورونو کې کینه به کورونه ماروځه توسته نه دی پر کې اسوه حسنه ده خو په دې زمانه کې الحمدلله سې کې د علما او جماعت ته څنګه مشرون علما دي کغه جهاد ده ک تصوف ده ک سیاست ده ک مدرسه ده ک دعوت او تبلیغ ده ک درس او تدریس ده هر شوبې کې مو علما مشرون شته دي علما سره مضبوط ریدل پکور دي دا خبره کول صدا غلو سره ویلور ده دا غلو ملګری ده دا توته شیطان په ذهن کې دماغ کې غلط سوچ درچوله غلط تصور درچوله تو علما ټیک نوي به نور خلک بالکل ټیک نشي کېدله چې سړی ته سره دي چې علم ور سره ده اخته ته د غلطه نسبت کوي چې سړی اټول عمر نور زین کې غلط زین کې وخت کړه هغه به څه خدای نه ورشي او قرآن او حدیث باندې بده پوښي او دا به څه د حق او د باطل په منځ کې فرق وکي والله کوي کی او به د عالم څخه سره په لکو علما ور سره دي به دې په مقابله کې نور خلک څخه غریب سره یو عالم هم نشته دا کا ور سره د غدي سره محفل کې نه کینی نه غسر دوه مشورې کوي نه مشورې خري نه لہذا په دې وخت کې کومې شوبې کې کوم علما دي مغو سره سات ور کول پکور دي او که سات نه ور کوي څه دا علما او دا جماعت خبوي او ان شاء الله چوک ولا کو ته غلط سترګي ورغړي نه دي علما او چوک څه کمول شي خو ته علما سره سات ور کړو قیمت ورځي کم از کم الله جل شانو ته تاسو کی څه علما او دي جماعت سره ته څه کړی ته بده چې الله زور سره تو نه لا په دا تاسو نه کی چې اخلاق ولا د خلوص سر ملګرو به تو ویلی ور سره وي هغه بغنه خپل تاسو کیږي او دا یاد وسته څکله هم الا پوک د دور غاټو خلکو د نیکو خلکو د دیندارو خلکو د شيوخو
امام الحرمین مشر کله هم د غلط سره نشي کېدله څنګه غلو ملګری وي او دا ټول خلک ویل د نور علماونو ته ډیر خپېږي کڅ دوره غړ شیخ الهندستان دي ستې یې صدا د غلو ملګری آیا دا علما په دې نه پیږي علما تعالی په کې خو په ذریعہ نشي کېدای صدقه کوم عالم د دې سره تاسو استاد ماوي کې دا د غلو ملګری دا ټیک نه ده دې عمل ټیک نه دي دا صحیح عالم نه ده دې تاسو کې نه شیخ دی ورکه والله اوس وخت لا په کو ته خو په ذریعہ سره خېلیا الهام په ذریعہ سره به لا په کو ته خېلیا او دا ټول علما بر چک شو صدا سره په غلطي باندې دې د سات ورنه کې نن تر چک شو لري خېټه نه مسلې شروع کې خېټه نه خبري شروع کړلې او لګای او علماو بخندي کوي او علماو په سیغږي زبردست بسونه بدل کیږي علماو ته نقصان ولا کا ورسای غلط خلکو ملګرتیا د وکړه هغه دیواج نه بغا غلط فیصله کوي څنګه نه په المنځ پیږي نه په دسه پیږي نه په تلاوت پیږي نه په قرآن پیږي نه په ترجمه پیږي نه په حدیث پیږي نه په صحیح پیږي نه په غلط پیږي نه په قانون پیږي نه په شریعت پیږي نه په عزت پیږي نه په حقوق الله پیږي نه په حقوق العباد باندې پیږي نه د ملک په وقار پیږي نه د ملک په عین پیږي نه د ملک په اقتدار باندې پیږي نه د ملک څکم مقتضیات دي هغه حالات باندې پیږي نه ملک نه بیرون خلکو سره څنګه تعلقات ستر پکور دی ولا کنه په قوت نه په بایچاری باندې پیږي نن دا خلکو سره د لوس ور کړه دا او غلط خلکو سره د ملګرتیا کړیا نو تاسو به ان شاء الله د نکیږي واخر روان ده مو ته په دې خبره باندې افسوس نشته دا خو افسوس یې په دې خبره باندې سم مسلمان ورور مې در باندې خپاکیږي او څه کله ته په دې خپګون باندې خپل نه پیږي او علماو ته غلط نسبت کوي به ته لا پوښه همو په ذمه باندې صرف د خلکو پیول دي همو په ذمه باندې صرف خلکو ته خبر پیغام رسول دي نور ته پیږي او کنه پیږي یو عالم دا ایوا مسله وخیره ته مسله وخیره تو عمل ور باندې وکړلو اوس کدي عالم دا مسله صحیح وخیره ډبل اجر بوته مليږي او کدي عالم سره د کوشش باوجود دا مسله ته وخله او غلط او خطا عمل باندې وکړه ته ګناه نه مليږي ته خپل خلاصي دی عالم ته بیا اجر مليږي لہذا لکو علماءن دی عالم په قیادت کې روان دي ټول علما ور باندې اعتماد کړه بروسای کړي اور باندې څنګه ته مسجد امام ده هغه دي ته د مدرسې شیخ الحدیث ده هغه دي ته د جرګو مشر ده هغه دي ته د کوم مشرون اعتماد ده هغه خلک د علماء په اقتدا کوي خپل مشر غني نو ته بیا څه کله بل طرف ته رواني سوچ وکا ته زه ایمو خپل الله سره توره تعلق تا نه م تقواشتو نه م پریزګریشتو نه رګي زوهشتو نه مور پلور قادر کوم نه خزي قادر سره شتو دا نه بچایو قادر سره شتو دا نه حلال پیژند نه حرام پیژند نه م خواهشات نفسانیه پریخي نه در کې تقواشتو دا نه د بصیرشتو دا نه د حکمت شتو دا نه د سنجیدګی شتو دا نه ته د حق او د باطل پہچان څنګه وکي حق او د باطل پہچان تقوادوري خلق کول شي لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زماني سره نږدې صحابه کرامو په تابعین وو تابعین وو بیا ورپسې نه سبب دي تور کې صحیح پہچان کوي دی هغه اب علما کوي ویل دا قرآن او حدیث پیژندي دا تقوا پرېزګری پیژندي دا غوسه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر سند رسیدل دا صحابه کرامو په سند رسیدل دا او قرآن حدیث پړی شپاوري دي ته نو سیدا به حق او د صحیح پہچان کوي تا ټول عمر لګای نزيد غلط غړيږي او تقوا پرېزګری در کې نشته دا حق نه پیژندي او څه کوي هغه ځون ته لغه د گریوان کې سترګې وړه د خپل ځون د گریوان کې ستوره ککاړي په ګندګي باندې بیا هغه نه بعد علماء په خبرې کوه هغه نه بعد علماء کنه رګ شیخ دی ورکا کنه وی بوته څه غم نشته دا علماء ان شاء الله په هغه کې جماعت کې دي او په ایو ځای باندې دي ته ودار څه چو سره وداري غي تو خپل مرزي ده بیا به سبا قیمت پر پاتې لګي فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار قیمت پر پاتې ورګي څه کله جنگ شروع شي به دي کې گردش شي پاتې نه لګي ته پخره باندې چوک نوستا او پوز باندې چوک نوستا څه کله جنگ ختم شي بیا پاتې ورګي دا پخره نوستو دا پوز نوستو نن صحیح خلک چوک دي غلط خلک چوک دي قیمت پورې به پاتې ولګي اين العلماء علما چي ته دي نور خلکو برګي په تاسو نه کې تفلنګي چي ته دي علما چي ته دي علما او ته به څلور شي جنت ته څنګه جنت روان شي الله جل شانه تو فرمایي زنا تو سوره ماته دا واپس کې علما به هرون شي الله دا ویلی مو واپس پر صراط نه واپس الله جل شانه تو فرمایي هغه خلک څه ته خبره کړیا تو ته د سره منډه تړه والیا تو سره تو ملیا مضبوطه کړی دا تو سوچي مضبوط کړیا تو سره ویلور دي دا اټول خلک یو لوس نیول رنسا جنت ته ځون سره بیا کنزل المال حدیث تا دا حدیث ته مو ته د نور خلکو په بری کې ثابت کا نشي ثابت ولا دیواجن علماء سره مضبوط ودرګي هغه خلک څخه ګيري بریتونه کال کړي هغه خلک څخه سنت مطابق لباس نه دا هغه خلک څخه غوته نه مو سپری جمعتونو کې پوګنټو باندې وکتلو نه دی هغه خلکو اقتدار کې سپری مودا وکتلو ستو سلموز کې تلاوت کې نفلونه کې ذکر کې عبادت کې پردا شروع کې دا شروع کې نه دا خبره او سپری مو نه دی وریدلی بهرحال الله تعالی د تاسو موټو ته بدی باندې عمل کول توفیق نصیب کی امین برحمتک یا ارحم الراحمین.